قال المحقق الثاني العلامة التفتازاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. فإن قيل السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى لأنها بخلقه وإيجاده. دا یو اعتراض دی اوږد او بیا یې اوږد جواب دی. نن به موږ صرف اعتراض وایو او اعتراضاتو کې بعضې اعتراض کې بعضې مباحث دي د هغې ذکر به سناسو وکړو او د هغې نه پس به بیا جواب ته متوجه شو او په جواب کې د بعضې خبرو تفصیلي ذکر دی هغه به بیا کلو کې بلکل. خلاصه د اعتراض دا ده چې تاسو دا وایئ چې اسباب د علم د مخلوق دپاره درې دي، نو منشا د اعتراض دغه درې اسباب دي. معترض اعتراض کوي چې زه ستا نه تپوس کوم چې ته چې وایې چې اسباب د علم درې دي، د سبب نه مراد څوک دی؟ که د سبب نه مراد هغه سبب مؤثرین فی الشی چې دا سمع رولګي یا حواس رولګي دا مؤثر شي په یو شي کې او ځان ته علم په زوره حاصل کړي، تاثیر پکې وکړي. که د سبب نه مراد سبب مؤثر د اهل سنت عقیده چې سبب مؤثر خو یو ذات تبارک تعالی دی، د الله تعالی نه علاوه بل څه سبب مؤثره کېدی نشي. نو د سره دا خبره کول چې اسباب د علم درې دي دا غلطه شوه، ځکه دا خو مؤثره نه دي کنه. سبب مؤثر څوک دی؟ الله جل شانه. خبره باندې پېښ شوه. او کچره مراد د سبب نه سبب فی العرف، سبب فی العرف او سبب ظاهری چې یاره د علم د پاره د په ظاهر او په عرف کې کوم سبب د عوامو په منځ کې، لکه ګوره دا اور چې په عرف او په ظاهر کې د سوځولو لپاره سبب دی، خلک وایي لکه دا سوځول څه کوي اور کوي. نو په عرف او په ظاهر کې د سبب چې دی د دې سوځولو لپاره د اور دی، ګوره سبب نه مراد دغه عرفي سبب عوامو په منځ کې، نو هغه د علم لپاره صرف عقل. خلک علم یې حاصل کړی که عقل دی غټ عقل. د سبب د علم په عرف او د عوامو په منځ کې صرف څه شی دی؟ عقل دی. د سره حواس سلیمه عوام سبب د علم ګڼي ده او د سره خبره صادقې نه ګڼي سبب د علم. نو کله چې سبب د علم په عرف کې صرف عقل شو، نو ستا د دریو بیان غلط شو. ٹھیک شو؟ او یا د سبب نه مراد سبب فی الجمله دی، مطلب دا چې هر هغه څیز چې هغه ته استعمال کې د هغې نه پس الله تعالی خلق د هغه شي وکړي، لکه د اور استعمال شو د هغې نه پس الله تعالی خلق د سوځولو وکړي. او دغه رنګې تجربه استعمال شو د هغې نه پس الله تعالی خلق د دغه وکړي. لکه دا بنده وایي تجربه دا ده چې یو سړی ووهي نو هغه کې به درد پیدا شي، په زوره په چوکه ووهه، په ډانګي ووهه، نو عام طور تجربه ده چې هغه کې به خامخا درد پیدا کړي. دا تجربه نه ثابته. تجربه دې ته وایي چې یو کار بار بار وکړي او بار بار ته نتیجه ظاهره شوي. دا تجربه څه معنی؟ چې یو کار بار بار عام طور په عرف کې کېږي او هغې لکه یو سړی وایي ما ته دا تجربه حاصله ده، مطلب دا نه چې ما یو پېره دا کار کړی دی دا نتیجه ترې راغلی ده نو زه ماهر شویم. نه، تجربې مطلب دی چې دا کار ما بار بار کړی د هغې نه پس دا بار بار نتیجه راته راغلی ده، اوس زه مهارت سره وایم چې دې کار نه پس به دا وي. تجربه دې ته وایي. نو تجربه چې استعمال د هغې نه پس به کار پیدا کېږي. مثلا ډانګي باندې څوک وایي تجربه دا ده چې دې نه پس به درد پیدا کېږي په جسم کې. نو ګوره د تجربې نه پس علم حاصل شو، نو تجربه د علم سبب. او دغه رنګې وجدان انسان دې ځان ته سوچ وکړو د خپل موړوالي د اوږوالي پته ورته ولګېده، د خپلې بزدلۍ او د شجاعت د بهادرۍ پته ورته ولګېده، د خپلې یرې پته ورته ولګېده. نو دا د یرې پته چې ولګېده، د بزدلۍ د بهادرۍ پته چې ولګېده، د لوږې او د زیړوالي پته چې ولګېده، د کچه کېدو دا یو څیز د وجدان دغه وجدان د استعمال کې د هغې نه پس د اشیا پیدا شي. پوه شوه؟ په دې د الله تعالی ورته ادراک وکړي. نو وجدان هم سبب د علم شو، تجربه هم سبب د علم، وجدان هم، حدث هم سبب د علم، حدث هم سبب د علم دی. حدث دې ته وایي چې سرعت انتقال من المقدمات الى المطلوب. الحدث هو سرعة الانتقال من المقدمات الى المطلوب، چې د مقدماتو نه فورا ذهن ستا چاته لاړ شي مطلوب ته، او د مقدماتو په ترتیب کې او د مقدماتو کې ته ورننوځې نه. څومره کې دا صغرا کې حد وسط څوک دی په کبرا کې، او صغرا پکې څوک دی او کبرا پکې څوک دی، شکل اول کې شکل ثانی کو ثالث کو رابع نه.
بلکې فورا چې دا مقدمات ته څنګه وکړو ذهن مطلوب ته منتقل شي د سوي نشي حدث سرعت ته انتقال د مقدمات او حدث دا د ماهر سره علامت. مثلا تاسو په مې ته وکړه سپومې کې لړا د سوار نه سمږي فورا تاسو ته دا خبر راځي دا لړای مستفاد د نشانه د نور نه واستاو د مقدمات صغرا کبرا نه متوجه کړي او تفصیل د بګینې د خونجي او د کتل وته پته تولګي لکه د الله تعالی علم دی دې د استاد منتقل شوی دی عالم د اتقان نه سره خپل عالم د متقین جوړ شوی او متقین عالم هغه سو جوړی چې مخکنه په علم حاصل پېښو نو چې دا علم د الله تعالی چې دی دا حاصل لري ځکه عالم متقین جوړ کړي د عالم اتقان ته یو کته فورا د الله پاک علم ته ځین لاړو نو دې ته سورۃ الانتقال من المقدمات الى المطلوب او په اصطلاح د منطقيان کې ورته سوی حدث وي پېښو او دا غرنګ نظر د عقل دا دي چې ګني دا مثلا دا وایي چې قضيه شرطيه دي جوړه کړه او کله نهار لو كان الشمس طالعه فالنهار موجودا لكن التالي حق فالمقدم مثله لو كانت الشمس طالعه فالنهار موجود لو كانت الشمس طالعه مقدم فالنهار موجود تالي لكن التالي حق فالمقدم مثله وسو استفور د مقدمات کې تاسو چې دا غینه پس کوم نه بیا نتیجه او مطلوب ته ورسېل نو ګره مقدمات هم سبب د علم شي غرض د معترض د کو چرستا د سبب نه مراد سبب فی الجمله نو حشر د پدریو کې غلط شو بیا به سبب د علم چې دی هغه حواس سلیمه خبر صادق او عقل نه وي صرف بلکې سبب د علم به تجربه موقع کی سبب د علم به حدث موقع کی سبب د علم به چې نظر فی المقدمات موقع کی دا ټول به سبب د علم نو ستا حشر پدریو کې غلط شو دغه سبب فی الجمله معنی ته دا وکړه چې هغه سیز استعمال کې هغه پس الله تعالی خلق د نتیجې وکړه نو دا ار یو سیز چې کوم مذکور شوه استعمال کې هغه پس الله تعالی خلق د چا کې نتیجې کې نو حشر د پدریو کې غلط شو نو درې شقو او پدری وره کې تر اټینګي راشه مولا پریوتی دنه باندې کې وته اوس دې تفصیل تر راشه ګورل فالقيل السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى وذا سببنا مناسبه المؤثرين فتمام علوم کې اغبي الله تعالی صرف لانها بخلق ذکر تمام اشیاء په خلق د الله تعالی سره په ایجاد د الله تعالی سره من غیر تاثیر الحاسه حاسه کې تاثیر نه کوي او نه په خبر صادق تاثیر کوي او نه په عقل تاثیر کوي والسبب الظاهري وكذا سبب مراد ظاهري سببي كالنار للاحراق لکه دا اور د پاره د احراق شو اوس دا اور چې سبب ظاهري دي نو هو العقل لا غيره دا سبب د علم د پاره بیا صرف سوکریا عقل نه وانما الحواس والاخبار آلات وطرق في الادراك او باقي حواس پاتې شو اخبار نو دا آلات او طرق په الادراک دی لوخته سره مرتب دی دا آلات ولګو د حواس سره او اخبار ولګو د طرق سره نو معنی بداشي وانما الحواس آلات والاخبار طرق في الادراك پېښه به خبره کنه یعنی د حواس چې دي دا آلات دي او دا غره اخبار دا طرق د ادراک لپاره او دا سبب د مراد سبب في الجمله نوي والسبب الممزي في الجمله او سبب الممزي في الجمله كده مراد معنى في الجمله بأن يخلق الله تعالى فينا العلم معه چې الله تعالی مونږه هغه نتیجه علم پیدا کی به طریق جری العادت په طریقې د جریان د عادت سره ليشمل نو بیا به دا ډیر وي دا بیا سیا درو کې حصر بیا سره څنګه ليشمل المدرک نو دا بیا مدرک ته شاملېږي کل عقل والآلة او دا سبب باندې بیا آلې ته شاملېږي کل حس والطريقه او طریق ته به شاملېږي کل خبر نو بیا لا ينحصر في الثلاثه پدریو کې اثر نه یسي بل ها هنا اشیاء اخر بلکې دلته نور اشیاء دي چې هغه سبب د علم بیا واقع کیږي شي ځکه دا غینه پس الله تعالی عادتا علم پیدا کوي هغه کوم سيزونه دي مثل الوجدان تاسو موږ د وجدان انسان سوچو کې هغه نه پس نتیجه حاصله شوه دي تعریف دی کړی دی هي قوه يدرك بها المعاني الجزئيه القائمه بالمدرك هي قوه دا داسې یو قوت چې په دې سره ادراک د معنی او جزئیو کوي هغه معنی جزئیه چې قائم په مدرک پورې لکه هم شو غم شو حزن شو خوشحالي شو شجاعت شو دا معنی جزئیه چې په انسان پورې قائم او د دې معنی جزئیه او ادراک به د چا په ذریعہ کې کم قوت په ذریعہ دا وجدان په ذریعہ ها والحدث او د حدث نه پس الله تعالی علم حاصلې وسوره الانتقال من المقدمات الى المطلوب تکشو والتجربه مزاوله شيء بعد شيء د یو سیس پس د یو بل شي د مزاوله بار نه پس پیدا کېدل دا څه شي دا تجربه نه تفعیلی په وزن دی او دا غرنګي نظر د عقل پس الله پاک علم پیدا کوي ونظر العقل بمعنى ترتیب المبادئ والمقدمات او نظر د عقل
په معنا د ترتیب د مبادی او د مقدمات سره دینه پس الله تعالی څه پیدا کړي علم پیدا کړي دا مبادی او مقدمات دې چې وې ګره نو دې کې عطف د خاص ته په عام باندې د مبادی او د مراد چې دی هغه په تصدیقاتو کې قضیه شرطیه ما غستې شي یعنی قیاسي شرطي او قیاس اقترانی ته غستې صغرا کبرا وال او په تصوراتو کې دی معرفه مغستې شي چې قول شارح ورته وي پېښو به کنه نو مبادی تصورات الامر دي تصدیقات الامر والمقدمات شوی د اصل الخاص للعام دي د مقدمات او مراد صرف صغرا کبرا یا قضیه شرطیه ده چې تصدیقاتو کې ماخوذ ده تصوراتو کې نه ده ماخوذ خبر باندې پېښ نو عطف د خاص شو بچا باندې په عام باندې مبادی د تصورات تصدیقات دواړه مراد دي قول شارح په تصوراتو کې کنه معرف په تصوراتو کې کنه او د مقدمات او صرف تصدیقات مراد دي عطف د خاص شو په عام باندې یا مبادی صرف د تصورات سره خاص کا او مقدمات صرف د تصدیقات سره خاص کا دا عطف القسیم من القسیم بشي دا د طریقه شو پېښ وبي بهرحال د دې اشیاء نه پس الله تعالی غ علم پیدا کینو اسباب د علم محصور نشو په دریو کې بلکې دین علاوه د نور سيزونو ثابت شو تاسو مسله باندې پېښ وې ها نو د اسباب له مرادو هغه درې اغستې شي ځکه د سبب د مراد کو مؤثر وي هغه یو دی الله تعالی کو د سبب د مراد سبب ظاهری وي دغه یو د عقل او که د سبب نو مراد سبب څه شي یعنی فل جمله د غډیر درې کې حصر نه سي نو دی دغه کې به یو مسله خدا چیړو چې تاثیر پاشیاو کې مؤثر پاشیاو کې الله تعالی دې په دې کې مختلف مذاهب سي دي سلور مذاهب دي د سلور مذاهب ذکر به تکوم او بیا به جواب یو یکفي نو عمل